الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة درم عیسا شروع دیزه پوری د درم عیسی دویم باب اغا ختم شو. دری 214 نمبر 215 نمبر آیاتنا تر 242 پوری درم باب د حدیثی پدې کې اتلس قوانین الله رب العزت ذکر کړي د معاشري د سمولو د پاره د کور د سمولو د پاره. اول د مجاهد صفات بیان شولو، 15 د عقیدې مطابق، 15 د عمل مطابق، سیاست مدنی د ملک د سمولو د پاره 4 قوانین بیان شولو. دا اوس اتلس قوانین ذکر کړي د تدبیر المنزل لپاره، کور برابر اول د کور د سمولو د پاره قرآن کریم اتلس قوانین ذکر کړي. دا اتلس دسې قوانین دي چې دا ذو جهتین وانت دي. یو طرف ته چې ګوري نو یو شان معلومیږي او بل طرف ته چې ګوري نو بل شان معلومیږي. او اصل کې دا قوانین چې شریعت ذکر کوي قرآن نو دا ردی لپاره ذکر کوي چې پدې کې عربو جاهلانو پدې کې ظلمونه کول په خلکو، مظالم دا غیو پدې قوانینو کې. نو شریعت درې تخصیص کو چې کورستا برابرېږي علاغه برابرېږي چې کله د جاهلیت ظلمونه نه دارنګي تیارې نه او د اسلام رڼای او د الله په خودنه د کور چلیږي نو کور به برابرۍ. په دې آیات کې مصارف د انفاق دي. مصارف د انفاق الله رب العزت ذکر کوي دی آیات کې. اورت بو کی په اسراف کولو باندې چې اسراف مکوای. تړون د آیات د مخ کې آیات سره دارې مخ کې تذکرہ وشوله چې مستهم البأساء والضراء، انبیاء چې دعوت کو اغي ته مالی تکالیف رسیدلیو. دلته وز د مالی تکلیف داغینه یو مثال ذکر کړي لکه څنګه مالی تکلیف رسیدلیو نو د مالی تکلیف تکوینی او تشریعی وضاحت کوي لګو چې تا باندې هم دا سخت راضی څنګه چې داغي په مال کې امتحانات پاغي راغلی په تا باندې بم په مال کې امتحان راضی لکه الله درته وایي چې مال ولا غوا. یا مخ کې تذکرہ وشولا چې په پوره اسلام کې داخل شای. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، پورا اسلام کې داخل شای. او دانا چې آسان ګورای هغه کوي او ګرانو نه انحراف کوي. دلته ذکر کوي چې هغه پورا اسلام د پاره با اول ځان برابرای او کور به برابرای. د کور د برابرولو اتلس قوانین ذکر کوي چې په دې برابر شته نو دا پورا اسلام کې داخلي دل دي. یسألونک ماذا ينفقون، دا تپوس چا کړو غوره خبردار چې دا عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنہ تپوس کړو نبی علیہ السلام نا. تپوس یو کو دا الله رسول مونږ څه خرج کو نو داغه جواب راغی. وګوره صيغه جمع راوړي، صيغه جمع دا ذکر راوړي
چې اشاره ده دې کې دې ته چې دا یوازې قانون داغه د پاره نه دی بلکې دا به قانون ستاسو د ټولو مسلمانانو د پاره وس یوازې تپوس کوونکي چې چا تپوس کړی هغه به دا قانون نه دا به ستاسو د ټولو قانوني اپدې کې اشاره ده دې ته ګوره مونږ ویلو مجاهد له ګوره 15 صفاتونه د عقیدې ذکر کړل 15 د عمل ذکر کړل دا مجاهدی چې تو جهاد لذي اراده دې کړې ده د الله د دین بیان کوي خلکو ته دارنګ دعوت او تبلیغ کوي دا ټول خبره پکې شامل دي نو دې کې ضروری خبره ده چې اول بری تو عقیده برابر ساتي دا عقیدی 15 صفاتونه ولا بیان کړیو او بیا پکې دا چې عمل بری برقرار ساتي د 15 صفات دا غي بیان کړیو دلته و ذکر کوي ګورا چې د کور مشر به اغي د کور مشر چې هغه په کور والا باندې خرج کوي خرچو کور مشر به هغه جوړیږي چې هغه بخیل نه بخل به هغه کې نه هغه به منفقي خرج کوونکې به هغه یسالونک دې سره په سړی کې تثبت راځي په سړی کې کلکون راځي د امامت مناسب جوړې دی شي یسالونک ماذا ينفقون تپوس کوي دیستانا ماذا ينفقون چې څه خرج کی او پچای خرج کی دا تپوس داسې شی او ښا څه خرج کو دا الله رسوله او پچا باندې خرج کو نو مصارف ذکر کوي قران ګورا سوالونه دوه شو اصل کې کنه د سوال د جواب د سوال سره موافقت وایو ښا سوال اصل کې دا چې څه خرج کو نو ګور جواب راغلی هغه چې خرج کوي تاسو د سامان نه مور او پلار ته او دارنګ د رشتہ دارانو د پاره د دې سوال او د جواب د یو بل سره سم مناسبت نخ کاریږي سړی په نه رسیږي چې سوال یو شان شوی دی او جواب دا جواب لا څنګه ور کوي نو ګورا مفسرین ذکر کوي دا سوال اصل کې دوا سوال شوی دي تپوس کړه دی هغه د الله رسول سره خرج کو او پچای خرج کو نو د دوړو سوالو جواب راغله ګورا د یو من خیرن نه مفسرین وی دلته مال مراد ده دا د هغه سوال جواب چې څه خرج کو نبی علیہ السلام تعالی ورتوای چې مال او دولت خرج کا بیا پچا باندې خرج کو د مصارف تذکرہ فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین پچای خرج کوي نو دغه خرج کوونکی چې په دی باندې به خرج کوي ښا یسالونک ماذا ينفقون تپوس کوي دیستان ماذا ينفقون چې څه خرج کی دي قلت تو آیا ما انفقتم من خیر هغه چې خرج کوي تاسو د سمالنا فللوالدین په مور او پلار باندې والاقربین او پر رشتہ دارانو باندې والیتام په یتیمانانو باندې والمساکین او مسکینانو باندې وابن السبیل او مسافر د لارې باندې مسافر د لارې نه مونږ ویلو طالب مجاهد بردی کلی کی سړی پاتې کیږي دغه نه مراد ده فللوالدین مور او پلار باندې خرج کول مور او پلار باندې خرج کول چې کم نه نو دا د انسان فرض دي چې دا وکي په مور او پلار خرج دی کې زکات ته اشاره نه ښه زکات په مور او پلار باندې نه کیږي او نه چې کم نه نو ته مور او پلار ل چې ورکای نو هغه په نیت د صدقې ورکای نه بلکې مور او پلار باندې ستا د مور او پلار حق د چې پاغي باندې ته خرج کی وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم دی کې اشاره د عموم ته اشاره د خبرې ته چې یوازې د نیکای کارونه دغ کنه دي دا تاسو چې واوریدل بلکې د نیکای نور کارونه مشتره وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هغه چې کوي تاسو د خیر نه یقینا الله پاغي باندې پوره کتب علیکم القتال وهو کرہ لكم دی آیات کې دویم قانون ذکر کوي د سمولو د کور د پاره او اشاره ده به کې ګوره چې د کور مشر به هغه چې یو خو به خرج کوونکې بخیل بنئ دویم د کور مشر به د هغه چې هغه به بهادری ډرپوک بنئ چې ډرپوکي د تربیت د کور والا نشي کولی د دنه ماشومان ګډوډ شي خراب بشي هغه هم د پشان بزدلی بیا د کور مشر به بخیلم نه او بهادر به هغه
بزدل بنی کتب علیکم القتال دا الله د دین د سربلندۍ لپاره کو د سر د تویدو خبر د وینې د تویدو خبر رااله او د سر د شیندلو خبر رااله نو د بورته تیاری کتب علیکم القتال تړونې د مخ کې سردار ګورا مخ کې تذکرہ کړي واغ آیات کې چې مستهم البأساء مالی تکلیفات ورته رسیدلیو نو د مالی تکلیفاتو نه دا آیات ذکر کو کل ما انفقتن چې تاسو باندې هم مالی امتحانات راضی کوای بای التکی بلټکی او الضراء اغیته جانی تکلیفونه هم رسیدلیو بدنی تکلیفونه او تم رسیدلیو نو کتب علیکم القتال کې د بدنی تکلیف تذکرہ کوي بدنی تکلیف په در باندې مرضی کله کله به د الله رب العزت د دین د سربلندۍ لپاره وینه توی وینه دا خبر او بکر راځي نو هغه ته بم ټینګي ولاړ به وته کلک پي هغه ته کتب علیکم القتال کتب علیکم القتال او د آیات کې ګورا مقصد د آیات دا دی چې پہچان د حسن د حایستشي پہچان هغه په عقل باندې نه دی دارومدار د حسن هغه چې کم دی نو په شریعت باندې دی شریعت یو شی ته حایسته وي نو کوستا عقل حایسته غنی او کنه غنیا به حایستای او چې شریعت ورته بد وي نو کوستا عقل ډیر خولې غنی خو آبادی دارومدار د حسن چی هغه په سباندی په شریعت باندې او په کتاب د الله نه کې په عقل دا د آیات مضمون شو کتب علیکم القتال پرسکره شعر پتا سبحانه القتال جنگ کول او هو کرہ لکم او هو دا جنگ کرہ لکم گران بلگی تاسو ته دا جنگ گرانی کرہ پمانه د گرانوالی سره مفسرین وای واسا ان تکرهو شیئا گران ذکر چې دی د دې د پاره چې کم اسباب دي هغه ټول د ګرانوالي دي د بدن کړهو دی د مال چې کم دینو لګول دي پکې بدن ستړی کول دي په ډیرو طریقو باندې نو ګرانواله دی پکې واسان تکرهو شیئا قریب دا نږدې دا ان تکرهو شیئا دا چې تاسو یو شی لا ګران غنئ واغې کې تاسو لرا خیری یا واسا هو کرہ لکم کی اشاره د بد لګې دوتا پیتری سړی ته دا بد لګي ولې جهاد کې خو وینې تویول دي وینه تویول دا په فطرت باندې بد لګيږي یاره وینه بم لا څوک چاله تویي د انسان طبیعت دای چې د وینې نه ایبا کوي د انسان طبیعت دا نه غواړي چې د چا وینه دي توی کی نو د طبیعت او د فطرت په لحاظ سره دی کې صحیح سړی ته بد لګي دل دی پدې کې خو قرآن وی ګورا دې ته باندې ګوري عقل تا طبیعت تا فطرت ته مو ګورا بلکې دی کې چې الله کم راس پټ یا خو دې هغه راس ته ګورا هغه حسن پکې الله یا خو دې زمونږ عقلونه اگر کې بیکار نه کوي اگر که زمونږ فطرت هغه وینه بد غني خو شریعت وی چې هاستانه نو هو کرہ لکم دا بد لګی تاسو ته قریب را چې بد لګي تاسو ته یو شی او هو خیر لکم او به غوړی تاسو د پاره واسا ان تحبوا شیئا او قریب را چې تاسو محبت کوئ د یو چیز سره او هو شر لکم او هغه شر تاسو د پاره دلته کې مراد د دین ادار چې تاسو یو شی سره محبت کوئ او هغه تاسو له شری پری خودل د جهاد پری خودل د جهاد د انساني طبیعت دا غواړي چې یاره نه کوله دا ویني هنته ولې د سره محبت کوي خو شریعت وایي چې نه دا به ته په عقل باندې نه تلی په عقل باندې کتلی نو بیا به ته دې ته مجبور کیږي چې بیا به وایي چې اسلام کالا قانون بیا بستانه نادری صادریږي ناشنا خبرې بدر نه صادریږي د الله رب العزت د شریعت په صراحت مخالفت کوي په عقل باندې بدین نه تله عقل باندې چې چا دین تلل لري او په عقل پسې روان شي دي هغه د عقل بنديان ګرځېدلې دي اسوک چې د الله مینه او محبت ته کتلې دي او الله ته کتلې دي نو هغه کامیاب شي دي ابراهیم علیه السلام بارک برازي وایو ورستو هغه بارک یو سالک وای کنا ابراهیم علیه السلام له چې کله ور تیار کو ورو او ورته ویل ورودانګ ورتا نو ګورا د عقل تقاضا دا وا ک ابراهیم ورته وردانګي نو اور سوځي او د محبت د الله تقاضا دا وا چې یاره ورته ورودانګا نو ابراهیم علیه السلام
اور ته وردانګلی دي او د اور چې کم دی نو سوځولی نه دی. بے خطر کودو پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کودو پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب و بام ابی. وی بے خطری چې کم دی نو د نمرود په اور کې عشق ورودانګل، عشق ابراهیم علیہ السلام. عقل ہے محو تماشا لب و بام ابی. عقل په دی باندې لا تر اوسه پورې کار نه کوي، ګوته په خوله ولاړله چې دا څنګه وشوه. ځکه د عقل تقاضا دا وه چې ورته وردانګې نو سوځېږي، خو د الله د محبت تقاضا دا وه چې ورته ورودانګه تا به بچ کوي الله. نو په عقل باندې به احکامات شرعیه نه تلې یوازې، دا د شریعت لحاظ وی پدې کې. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. یعنی مطلب دا پدې کې اشاره دی تاسو ته پیدا په کارونو ته ډېر ښه نه پوهیږئ، الله تعالی ستا په پیدا ښه پوهیږي. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. د آیات کې بل قانون دی، دریم قانون دی د کور د مشر د پاره او دارنګ د مجاهد د پاره چې د کول مشر چی نو دی به خیال کوي، په خیال باندې به دی کار کوي. کچرته مثلا صداسی چې خلکو د دین نه د اړولو د پاره دتا او د بدنامولو د پاره ډیر چل ولونه جوړ کړي، چلونه ولونه جوړ کړي، خدای په هغه باندې څه پروا نه ساتي، دی به محبت الهی په زړه کې ساتي او خپل میشن به برقرار ساتي په منډه باندې. واقعیت سیوا چې روایت کی راضی صحیح روایت دار ہے چې عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د یو ټولګي جوړ کو نبی علیہ السلام یو لخر او تلل دی روانو په سفر باندې. دا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا اولنې جګړه وخا دي کې نبی علیہ السلام خپل نو شریک شویلا. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا غسر سملګریو روانو د کافرو یو قافله ور لمخ لورل او بس پاغي باندې ورغلی دي، نو هغه کې یو کس وجلره وزګورا دا د جمادی الاخر د جمادی الثانی اخیرانه تاریخو دا بالکل اخیرانه تاریخو د جمادی الثانی او ورپسې رجب میاشوا. نو رجب میاش خود دغه نه د شاعر د الله نه دا اخو دا غ میاشتونه چې کوم کې الله رب العزت قتال بن کړو ابراهیمی دین کې دا قاعده او قانونو. نو د دین د سیو شو چې دی یو کس پاغه قافله کې وځو، بس کافر له خو جوړ شو منافقانو له وګورا مونږ ته چې کم دینو وی تاسو داسي او په خپل باندې د ابراهیمی دین لحاظ نه ساتي. د ابراهیم علیه السلام په دین کې خدا وا چې هغه به د دې میاشتو خیال ساتو، عزت پې کاو او دی چې کم دینو وګورا دی کې قتل کو ګوره دا په شک باندې دی دا خبره بنا کړو. څنګه دا د جمادی ثانی اخیرانه تاریخو بالکل او منافقینو او دارنګ مشرکانو داغي خیال داو شک کې پریوتل او بعضی مومنانم چې دا چرتا د ذوالقعدی د رجب چې کم دینو دا اولنې تاریخ ته چرتا. نو رجب میاش خود محرماتو نه وکنه هغه کې خو چې کم دینو جنگ کول بندو په شک کې دا خبره و. صرف نور خود قتل صحیح شو د محرماتو میاش کې نو شو، رجب کې نو شو قتل هو په جمادی الثانی اخر کې شو. خدا عقید بدنامولو د پار عقیده چل جوړ کو او دارنګ خلکو کې د اشتباه ورزولو د پارا او د حربي اچولو د پاره عقیده چل جوړ کو. الله رب العزت حکم راولېګو یسالونک عن الشهر الحرام، تپوس کوي دیستانه او بار دغه میاشت عزت مند کې قتالن پیه جنگ کول پاغه کې چې پدی کې جنگ کول څنګه دی لکه دی دا سوالونه کړو. وګورا د ابراهیم علیه السلام په دین ځان وای او چلونه کوي وزدلتا په عزتمندو میاشتو کې جنگونه کوي. دا د دې دین دلا قل تو پیغمبره
قتال فيه کبیر جنگ کول پدې کې ګناه ده لوی ګناه ده دا خبره صحیح ده جنگ کول پدې کې ګناه ده لوی ګناه ده خو ګوره د کفارو د دې جنگ د حلت د پاره اوس وجي وای او دا قتل چې کړه مؤمنانو د دې د حلال والی د پاره اوس د الله کتاب وجي وای چې صحیح د دې سوال چې دا خو دې ځان د خلاصي او د دین د بدنامۍ د پاره کوي چې یاره جنگون وګوره موږ نه قتل وکړو خو دې خپل خطایانو تاولو ګوري اول د ځان ته وګوري د دې هغه خطایانی چې کمی دي کنه دا غي په مقابله کې دا د دین مړ کول د دې سره جنگ کول جهاد کول دا ایشم نه دا څه ګناه نه لري دې کې دا ګناه ده چې وګوري په ظاهر النظر خود دې چې سوره غلطۍ موجود دي دا غلطو مقابله کې کچرته ردی سره جنگ وشي نو دا ګناه نه دی بیا اس ګناه نه دی بلکې ثواب دی څنګه ګورش تقریبا شپږ واجب وي اولنۍ وجه چې کول تو پیغمبره قتال فيه کبیر جنگ کول پدې کې لوی ګناه ده هو صد عن سبیل الله من کول د لارې د الله نه دا سوره لوی ګناه ده دا یو وجه ګوره تاسو د الله د لارې نه خلق منع کوئ هغې ته نه ګورئ خپلې ګناه ته نه ګورئ دویم وکفر به انکار کول د دغه کې الله رب العزت نه یا کفر کول په دې سبیل الله باندې دواړو ته ضمیر راجع کېدی شي کفر کول په سبیل الله باندې ګوره د الله د دین نه خلق اړول دارنګ انکار کول د الله د توحید نه دریم والمسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه دا عتب تفاق عن سبیل الله باندې د صدون دلان دی بندول خلق د مسجد حرام نه دا دری سلورم و اخراج اهله او وباسل د اهل د مسجد حرام منه د مسجد حرام نه سلور علتونه دا شو ګورا تب مسلمانانو اعتراض کای او دا چې کم دین غوبل جوړ کړي او اخبارونه چاپ کای او دا په میډیا باندې ګرځي چې یاره دا چلیو کو ځان ته قتل لري تاکي سور سوړي دي یو ته د مسلمانان د الله د لارې نه بندای دویم ستاد الله باندې کوپر موجود دی دریم تر مسجد حرام نه خلق بندای پینځم تا د دې مسجد حرام نه نبی علی السلام او صحابه رتیوبا سلی دي دا کارونه سلور اکبر عند الله دا لوی ګناه د پنځ د الله سلور علتونه دا شو او پینځم والفتنه اکبر من القتل والفتنه او شرک د کافر دا لوی ګناه د قتل د کافر نه ته دې ته ګناه وای چې یاره زمونږ سړی هو جو پدې کې سره د دینه چې په دغه کې عزتمند د میاش کې نه دی وجل شوی تاسو ځان نه صرف جوړوي چې د عزتمند د میاش تا دا خو جماعت ثانی کې وجل شوی دی خله قضا ارس چې وای ته کنه خو خپل ځان تا ولو ګورا ستا کې شرک پروت دی او شرک چې دی کنه دا ستاسو د قتل نه لوی ګناه ده ستاسو قتل ګناه نه ده خو ستاسو شرک ګناه ده ستاسو دا شرک چې کم دی نو دا سره خرند دا خرند چې لري کوي کنه په دې کې هیڅ ګناه نشته دی ښه ستاسو د قتل نه ثواب لري والفتنه اکبر من القتل او شرک د کافر دا لوی ګناه ده د قتل د کافر نه شرک د کافر سره دا قتل د کافر سره مړه شرک ته وګوره ځان ته اول ګوره یا والفتنه او بندول د مسلمان د لارې د الله نه د ټول دین نه اکبر من القتل دا لوی ګناه ده د قتل د مشرک نه تزان ته وګوره تا کې دا دور لوی سړی موجود دي او مسلمان باندې اعتراض کوي پنځه علتونه ششپغم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا دا شپغم علت ته دی کې اس چلم نشته چې تاسو نه په دغه ورځ قاتل کولې ځکه نبی علیہ السلام تعالی وی دین نه تاسو په ارتداد باندې دی چې وزبر شي کنه نو په دی باندې ناراسته نه کوي ناراسته در باندې نه کوي دا میشن د دې دا د دې حربه دا او چالو کوشش د دې چې د دې خیال دای سوچ دای چې موږ به څنګه مسلمانان اړو د الله د دین او مرتد کوو بای ولا یزالون یقاتلونکم او دارنګ قتال کول تاسو سره خدای سوچي ولا یزالون همیشه دی یقاتلونکم چې دی جنگ کوي تاسو سره همیشه به چې جنگ به کوي تاسو سره
حتی تر دې پورې یردوکم چې واړی تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا کو وسې بار شو ایز ګنام نه لري دا پدې کې قتل ولې ستاسو ځان ته وګورئ ستاسو عمر له کوشش دای چې ما دا مسلمان د دین نه څنګه مرتد کړلې ستا خپل خیال سای ان استطاعوا کو وسې بار شو دی کی اشاره را دیتا چې په صحابه په ایمان باندې ډیر کلک ځکه ور سره وای ان استطاعوا کو وسې بار شو ان ور سره راوړلې و ما يرتد منکم عن دینه نو هغه څوک چې واوړې دو منکم لتاسنا عن دینه د خپل دیننا فیموت او دې مړ شو او هو کافرون په داسې حال کې چې کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا غ بدبخت دي چې دوړه دي عملونه دي په دنیا او آخرت کې دلته یو مسله ده چې یاره یو سړی مرتد شو او بیا واپس ایمان راوړي نو داغه مخ کې عملونه به اوس د ایمان سره واپس راګرځي او کنه راګرځي به او کنه امام ابو حنیفه رحمه الله وی نه چې د مرتد شو داغه عملونه ټول څه شي دوړه شي دي برباد شي دي هغه اوس په دې نور کوي نوې نه وکي او نور وای چې یاره هغه چې کم نه سکیږي واپس راګرځي فیموت وهو کافرون دې مړ شو وهو کافرون او دې کافرو نو فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا بدبخت دي چې دوړه دي عملونه دي په دنیا او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دا کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی په دې کې همیشئ په دې کې دا وهو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا دای چې ویلې نو دا د پاره د شرط د خلود په نار دی د خلود په نار د پاره دغه شرط ته چې دی به همیشه ورته زکه داخليږي د دې شرط بدای چې وهو کافرون چې کافر مړ شوی دی نو دی به سکیږي همیشه به جهنم ته داخليږي دی کې یو جواب دی هغه دغه مذاهب باندې یو اعتراض دی د جواب دی نو زکه مې وکړو ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ان الذين امنوا والذین هاجروا دا اوس کلک مؤمنان ذکر کوي د کلک مؤمنانو تذکرہ کوي اوسو مخې ته د کوپر خبره ذکر شوله چې یاره د دین د الله نه پکې بعضې داسي چې واړي کې مرتد شي نو نه سپکې داسي وي چې هغه کلک مؤمنانی پیغمبر چې سکی د پیغمبر سره بس دی په هغه طرف باندې ور مخې دی بسو د پیغمبر تابعدار چې سکی دی ور سر ور مخ کی بس ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل لري والذین هاجروا کسان چې هجرت کړي لري وجاهدوا جهادونه کړي په سبیل الله په لار د الله کې اولئک يرجون رحمت الله دا غنران دي چې دي تمساتی دی امید ساتي یقین کوي د رحمت د الله والله غفور رحیم الله رب العزت بخون کړي رحیم رحم کون کړي یسالونک عن الخمر والمیسر د آیات کې سلورم قانون دی سلورم درې قوانین ذکر شولو سلورم قانون ذکر کوي وسو سلورم قانون دا دی چې د کور د سماولو د پاره د کور د برابرولو د پاره هغه کور به برابرۍ چې په کم کور کې جوارګر نه او په کم کور کې نشئی نه دا بالفعل اوس خلکو ته معلومه شوله دا خلکو ته مشاهدي سره معلومه شوله چې د کور مشر وو او هغه جوارګرو یا د کور مشر او هغه نشئیو نو دا کور چې کم نه نو دی به سمې نه خوري دغه کور کې به خورجایي دغه کور کې به جنگي دی کې به جګړې دی کې به هر ټیم فسادونه وي د کور د سمولو د پاره دا سلورم قانون دی چې د کور مشر او د کور عمله مشر به داسې تربیت کوي چې په کور کې به نشي نه مشر به داسې تربیت کوي چې په کور کې به جواری نه دغه کور به په اسلام باندې برابرۍ دا به د امن والا کوری په دې کې فسادونه نه اوس خو ورله حکومتي سره ورکوي یسالونک عن الخمر والمیسر او دا ولی وی شریعت ګوره خمر دی ته ویل کیږي چې دا په عقل پرده راولي دی سره عقل ګډوډ کیږي د چا چې عقل ګډوډي نو هغه بس دغه نه بس کور برابر شي داغه نه عمر له کور کې فساداتي او میسر جواری کې د یو حصہ ورکه شي په لکونو په کرونونو مال د سره تباشي نو جنگ جګړه بنئ بیا
د کور کې هو یوازې یو انسان نه دا نشئی نه یوازې دغه جوارګر نه یوازې د نورو رونو د نورو خپلوانو یې د ځان سره تباہ کوي دا غي چې کم دینو مال تباہ کوي ځان سره نو فسادونه وي جنگ جګړه وي نو یسالونک عن الخمر تپوس کیستانو بارد شرابو کې والمیسر او بارد جواری کې دلته جواری نه مراد هر یو قسم د جواری دی د جواری چې کوم قسم یې هغه نه مراد دی چې په جواری چې په د بل انسان عیسی پکې ورکشوله د یو کس عیسی پکې ورکشوله دا جواری کو هغه کرکټي بیا په داسې انداز باندې چې ټولو پیسې را جمع کړي او یاره په هغې کې څوک اوزي مخې ته او هغه نور پکې پاتې شي نو ګوره د هغه چې کم پاتې شو د هغې یوسې ورکې شولې که نه او چې هغه کم وتلی دي نو د ټولو هغه پیسې را جمع کړی شوې هغه وتلو شو ته ووتلی کو هغه فوټبالي بیا او داسې چلی پکې که بل یې ولبی بل یې ولبی خو چې پیسې پکې راغونډې شوي او د هغې کې عیسی ورکه شوله د یو جانب عیسی پکې ورکه شوله نو دغه جواری ده حرام دي دغه یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کیستانو بارد شرابو کې والمیسر او بارد جواری کې قل تو پیغمبره فیهما اسم کبیر فیهما اسم کبیر پدی دواړو کې فیهما کی دلته مضاف پټ مفسرین وای قل تو پیغمبره فی طاعت فیهما په استعمال د دې دواړو کې چې څوک جواری کوي او یا څوک شراب او دارنګ نور د نشي سيزونه استعمالي نو اسم کبیر پدې کې ګناه دی لوی دا د شراب او د حرمت لا حکم نو راغله دی وخت کې د جمهور مفسرین دا وی محققین دا وی چې د دې سره د آیات سره لا شراب حرام شوی نه دي شراب چې حرام شوی دي بعضی به کې دسی کنه د مرزیانو او دا چې کم لګ مسی کنه دی وی د شراب په حرمت باندې به کې لا کم ځای کې دلیل دی دا خو د مولیان د ځان نه اړم دی وی دا وی شراب ته چا حرام ویلی دی وی قرآن کریم سورۃ المائده کې ذکر کوي آیات نمبر غالبا 90 نمبر آیات ته الته قرآن کریم ذکر کوي فهل انتم منتهون فهل انتم منتهون دلاند ټول مفسرین ذکر کوي فهل انتم منتهون دلاند مفسرین ذکر کوي دا معنا د امر سره د انتهوا عنه د شرابونه منشي او امر د وجوب د پاره منشي د شرابونه شراب مسکای دې ځای کې دا لا ګور عادت کوي ور سره دا قرآن کریم چې دغه امر لا نو کړي نو مخ کې شراب او د عادت دا په مشرکینو کې ډیرو او په عربو کې ډیرو داخه مسلمانانو بمسکل نو په یو ځای باندې منع کېدل ته ګرانو نو کله قرآن حکم را لېږلی دی ګورئ د نشې په حالت کې منستمنځ دی کېږه چې زړه کې رو خبره پریوزي کله چې کم دی نو قرآن را لېږلی دی کې پیدې نشته دی پیدې معمولی غونته دي خو نقصان یې ډېر دی داسې رو ورسره شریعت عادت کړل مسلمانان نو بیا ورته وي په هل انتم منتهون منع شی ته وس منځ دی کېږه ورته دا آیاتونه د شراب مبارک چې راغلي او خاص کر دغه آیات مفسرین ذکر کوي صحابه او منګي اړولیو د شراب منګي او دی چې کم دین ورته څه کوي 90 نمبر آیات ته کنه پچتنیبوه ده پچتنیبوه خا دغه آیات ته بیا غالبا 90 نمبر آیات ته خارا امر د خارا من شیطان خطاسو او په هل انتم منتهون کم د امر خبره ده چې انتهوا عنه من شیطان قل تو پیغمبره فیهما اسم کبیر پدې کې ګناه ده لویا و منافع للناس او څه فائدې دي پکې د پاره د خلکو و اسمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دواړو چې دا اکبر من نفعهما هغه لوی ده د فائدې د دینه د دې ګناه چې دا نو هغه د دې د فائدونه لوی ده پیدا به دورې ته په تجارتو کې پیدا به دور مفسرین وی لکه پیدې به کې دای وې دې کې تجارت خکې کې شرابو کې دارنګ شرابو کې چې یو سړی باندې وې سو سوچ موچی یو داس کینو دا سوچ لګ وقتی تور سره بدلی بل دای چې رنگ د سړی برابرې لګو قوت برابرې قوت با کې دا کله کله پیدا ور کوي دارنګ به سړی کې نور چې کم دینو داسې د بیمارو د پاره باز بیماری د سړي چې هغه کې لګ دا پیدا ور کوي دا پکې پیدې دي ظاهري او نقصان ډیر دی
نقصان شریعت ذکر کوي چې نقصان د دې سره اکبر من نفعهما دا ډیر لوی ګناه ده دي ډیر لوی د فائدې د دینه د دین لوی دغه به سي نقصان به سي چې الله وي مېس کا بس نو نه وېس کو کنه کو دا ټول فائدې مخ ته کیږي او دا ګولونه شي ګولونه او چې الله وي مې کوانو څه ضرورت ته پکې نور به پکې می خو مونږ به جهاتونه او حکمتونه نه لټو چې الله ویلي دې مې کو جو بس نه وای کو ويسالونك ماذا ينفقون دا ولي وي په منس کې ګوره دا هم مخ کې ذکر شو کنه یو پیرا چې تا نه تفوس کې څه خرج دلته کې وي دا دې لپاره راوړل د آیات د منس کې چې دا چا به خیال داو چې یاره په شراب سره او دارنګي په جواری سره په دې سره چې کم دی نو مال څه شو په جواری کې او په شراب سره مال ولګاو نو مال کم شو نو اوس په شومتیا راغلی نو لہذا مال لګول به پینې نو وای نه یسالونک ماذا ينفقون که جواری دی کړی دی او کدارنګ شرابونه دي سکلی دي خدا حکم د نه ګورې لا منقطع نه دی دا حکم د نه لاړې دل نه دی ګورې ښا ويسالونك ماذا ينفقون تپوس کستانا ماذا ينفقون چې څه خرج کی دي دا دوباره د دې لپاره راوړو قل العفو ورتوایا العفو د ضرورت اصلي نه چې زیاتی دا مقصد نه صرف ښا چې زیاتی شي نو بس جماعتي شي هغه شیخ صاحب بچ کم نه واقعا ویل په دې ځای باندې وای طالبانو له یو بوډای چې کم دی نو وي شملې راوړلې روزه وا غالبا یا نه وا خو شملې ول راوړلې په چاټوري کې ول راوړلې وي طالبانو چې کم دی نو خود شملې وسکلې وي سلک سات بعد چې کم دی نو داغه ابین وسیراغه او هغه طالبانو ته وي چې زما د دنیا د متیاز او چاټوري راکا په چاټوري کې داسې چاټوري چې هغه شملې ته سیوا شولې او د متیاز چاټوري نو باغې کې ولا شملې راوړلې دي نو سکولې دي پیخه دا چې زیاتی شي نو شي بیا جماعتي شي مفتی صاحب په دې ځای ویل دانا چې زیاتی شي نو جماعتي شي قل العفو د ځان نه وی سیوا کا هغه به قل تو پیغمبره العفو سیوای کړه ځان نه سیوا کوره کستانه بیا سیوا کیږي یا بن سیوا کیږي او نن سبا خو زماله توبه نو لاک ډاون چی بکلا هغه کې خو بیا د سړی نه 1 روپیا تانیستنم نه سیوا کیږي نه دا بر ځان نه سیوا کینو ور کوي بھائی کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیانی الله رب العزت تاسو ته آیاتونه لعلکم تتفکرون دیر پاره چې تاسو را فکر نه کار واخلئ فی الدنیا والآخرة دا تتفکرون دا فی الدنیا والآخرة یا متعلق تر تتفکرون سرا او یا مخ کی یبین بیان ذکر شون دا غی سره متعلق ته یبین الله لكم الآیات بیانی الله تاسو ته آیاتونه په دې دنیا کې په دې دنیا او په آخرت کې ښا مطلب د دې دنیا آیاتونه او د آخرت د دنیا حال د تم الله بیانې د آخرت حال د تم الله بیانې په سوچ او فکر سره دواړو کې یو واخله کنه ته سوچو کا یا تتفکرون سره متعلق ته دیر پارا تتفکرون فی الدنیا چې تاسو فکر وکئ په حال د دنیا او د آخرت کې د دنیا حال کې سوچو کې د آخرت حال کې سوچو کې نو کوم یو درته غوړه دی بیا به یو په خپل خو واخله ويسالونک عن الیتاما دا پنځم امر دی د ملک د کور د برابرولو د پاره او د مجاهد د پاره بم دا ډیپټي دا امر پنځم دی د یتیمانو بارکه مخکې تذکره وشوله ګوره مخکې تذکره وشوله د هغه کور مشر بارکه چې دی به د الله رب العزت د احکاماتو پابندي د الله د احکاماتو پابندي کوي دی نو اوس د یسالونک عن الیتاما دی کې د احکاماتو د پابندۍ نه یو پابندي ذکر کوي او د ظلم یو رفع کوي چې هغه د یتیم نه ده د یتیم باره کې به په جاهلیت کې وداسي چې ظلمونه به ورسره کېدل د یتیم مال به خوړلی کېدی شو او دارنګې د یتیم په باره کې نور ظلمونه به په زور باندې کو جنۍ وه
نو په زور باندې به د هغې د نکاح باره کې د هغې د کوروالی او باره کې به داسې چې کم دی نو دنیا مسائل داسې راتلل چې په غلطه طریقه باندې به زمانه د جاهلیت کې مؤمنانو سره غم پیدا شو. نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو یا د مال د یتیم په باره کې چې د یتیم مال به اهلی کتابو بالکل به ځان سره یو ځای قایم نه د سره او چا به وی بیخي لرې به ځان نه ساتي او چا به ولا واغستو مال نو هغه به ولا ټول تباه کو. صحابه منس کې د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د یتیم د مال سره مونږ څه چل کو. نو دا حکم راغی د یتیم مال دا چې په غلطو طریقو باندې لګول شي نو کور کې بیا سي جنگونه او فسادونه را لوی بشي دا یتیمستانه به تپوس کوي د خپل مال نو بیا فساد جوړیږي دا غینه چې تا په غلطه طریقه ول لګولي بل څوک په در تپوس کی دا غد یتیم مبارکه نو خلق سي جنگ جګړې جوړ شي کور کې کنه بیا ويسالونک عن الیتامى د داسې احکامات چې د اسلام چې دې سره بالکل کور ټاپکیږي بالکل ويسالونک عن الیتامى تپوس کیستانو بار د یتیمانانو کې قلت تو پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح د دې لپاره خیرون غره دی یعنی اصلاح د دې لپاره پنیت د اصلاح د دې مال د ځان سره یو ځای کول دا غره دی چې پنیت د اصلاح یو ځای کې د مال د ځان سره دی کې څه چل نشته ری اصلاح لهم خیر کې دي ته اشاره د دواړو طرفونو ته دواړه طرفونه تعالی جایز دي که ځان سره یو ځای کوي او کنه یو ځای کوي ځان سره دواړه چې کم دي نو هغه تعالی جایز دي وان تخالطوهم فاخوانکم وان تخالطوهم فاخوانکم که تاسو یو ځای کوي دی لره د ځان سره نو فاخوانکم دارون تاسو دي معنا که د ځان سره یو ځای کې او مال ولا د ځان سره یو ځای کې او لګای ورلا په د باندې ته داغه د مال مطابق خرج کای او دارنګ ځان لب کی تجارت و غیره دا کای نو سیدا فاخوانکم علت دخلت وی چې دا سری تاسو رونو دی به کو یو ځای کوي د ځان سره وان تخالطوهم کی بعض مفسرین وی خلط دی ته وی چې بالکل د یو بل سره یو ځای شي نو مراد پکې اشاره پکې چې کم دی نو نکاح ته را یا وی چې یتیم پاتې شو نو یا ول په نکاح ورکا او یا په نکاح باندې واخلا نو خلط به در سره راشي ک جنای نو وایخلا ځان له چاله وک په کور کې او کول کې نو ورکا ور لسوک نو خلط په بالکل راشي نو د مال لګولو طریقه بیا په صحیح انداز باندې وان تخالطوهم یعنی خپل ولیو به کې جوړ شي وان تخالطوهم فاخوانکم که تاسو یو ځای کوي د لرزان سره نورون تاسو دي والله يعلم المفسد من المصلح الله رب العزت پیجنی المفسد پیجنی الله فسادګر لره د مصلح نه اشاره ده بګی دیتا چې څوک د یتیم مال په غلطه طریقه باندې لګي او یا د ځان سره یو ځای کی او هغه مال ول خوري دا فسادګری دا مفسدی د یتیم مال چې څوک په حیلو باندې اخلي د یتیم مال چې څوک په چلونو ولونو باندې اخلي نو دا وسی مفسد اگر کو هغه مولای صاحب دی مولای صاحب ورته حیلی کوي اسقاتونه ورته کوي او د یتیم د مال د پاره دایری جوړی کړی دي او دا ماتا ته در بخله او ماتا ته در بخله دا دغه مولای صاحب هم څه شه د مفسد دی اگر که د دوره پټکه وخله چې د سوتلو بوجای پکې ځایږي مفسد دی دا قران وای والله يعلم المفسد من المصلح الله رب العزت پیجنی المفسد فسادگر لرا من المصلح د مصلحنا والله ولو شاء الله لآنتکم اسانتیات اشاره ده ولو شاء الله کچره خو خید الله لآنتکم نخامخه ګرانواله به راوستو پتاسو تا ته ویلو چې د یتیم مال لزان سره مې یو ځای کوا دا بګران والو نه بری یو ځای کو ځان سره ساتو بری ول ته په ول نوکار ګرځولې وي او دارنګ نور ګرانتیا دا چې د تووی چې ته خپل مال لګاو د عقیده او محفوظو صبر کول بیا دا در باندې الله سانتیا راوستي د مړه ان الله عزیز حکیم یقینا الله رب العزت زور اور د حکمت والده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا دلته شپږم قانون ذکر کوي د کور د سمولو د پاره شپږم قانون داره کور بری برابرۍ مشرک سره نکاح مکوا مشرک دا نو نکاح ور سره مکوا کور به د ګډوډي بیا ولې ته یو ډنګا یا بل ډنګا نو کور بستاب اتفاق پسمانه راشي
کور کې خو یو ښځه یو سړی نو چې ښځه یو وي او خاونې بله وي نو دا خو ټول به چې کم دی نو صحیح اولاد کې بیا سه اتفاق راشي او کته ما تحتو کې به سه اتفاق راشي بیا ولا تنکحوا المشرکات په نکاح سره ماخلی المشرکات مشرکان زنانا حتی یؤمننا تر دې پورې چې خبره ایمانداری شي دا ایمان راوړي ایمان دا شرکیات پریدي باباګانو لتلل پریدي پیرانو پسې ګرځیدل پریدي کوډ او منترې دا سيزونه پریدي دا ټول د مشرکات علامات دي ښا کوړیانی منتریانی تعویذګر پیرانو پسې ګرځیدل باباګانو باندې ګرځیدل وای خورې پلان دې کوي پیر راوته لري کنه د پشکاله چینجې کله یو ځای راوځي او کله بل ځای راوځي دا څوکي پشکاله چینجې راوځي پیران انسانان خراوتل نه ولا تنکحوا المشرکات الله الله دا د مشرکانو دا خبرې داسي کنه د مشرکانو هغه خبرې ټوله چې کم دینو سید د انسان عقل ناخلی دا عقل ناخلی د انسان راوته دا راوته نوم څومره سپک نوم د چې پیر سیب راوته پلاني ځای کې اخذي پکې راوځي کنه وسو پیرای پکې راوځي وسو دمګره تعویذګره کوړګره کرناوګي کې راوتی کنه او کله پکې کم ځای کې وکی وایو کنکوای کې او غارای کې او الله الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا نکاح سره ماخله دا مشرکان تر دې پوری چې دا ایمانداری شي قران وی ولې ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم قران چې کم دینو ګوره تعالی ترغیب در کوي مؤمن سره نکاح کولو ته او د پلیتینا د مشرک نه ځان پاک ساته مشرک خزا او زنایی خزا دا دواړه خزه قران سورۃ النور کې یو ځای کړی دي دا ولې الته قران وی مفسرین وی کنه وی څنګه چې د مشرک خزه خدایان نه معلوم د زنایی خزه چې کم دینو خاوندان نه معلوم د دې خاوندان ډيري او د مشرک خدایان ډيري دا دواړه بس د یو بل خوین دي ولا امه مؤمنه خامخا وینزا مؤمنه مؤمنه وینزا مؤمنه اشاره د دیتا یوازې وینځ نه د مراد آزاد خزه کو امي خلق قران وی ګوره دا شرک دوره قبیح شی کنه چې کچرتا یو مؤمنه وینځ غریب او خایسم نو دا تعالی غوړه د اغه نه کچرته دا مشرک خایسته ډیره ولې نه دا کچرته دا مالدار ډیره ولې نه دا خود دې شرک د دین اغار څخه ختم کړي دي ښا پدې کې اشاره د دې ته ګوره د آیات چې جمال او دارنګي جمال او کمال پسې بنځي خیوازي کمال مال لخوا مال او جمال پسې مزه یوازي ښا بلکې تب کې سو کا د شریعت خو ته پکې وګوره ولا امه مؤمنه خامخا وینز مؤمنه خیر دا غردا من مشرکتين دا مشرکینا ولو اعجبتکم اگر کو په تعجب کیا چې تاسو لا مال د دې مشرکی او حسن د دې مشرکی اگر کو په موبایلو کې درته خي پټیویانو کې درته خي چې دا داسي او دا داسي او دا داسي دی بس زایمه وي دا اسی چې کم دینو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين او په نکاح سره مور کو زنانه ولرا المشرکین مشرکانو سړو تا خپل زنانه نور کوي ګور اهلی کتاب سره نکاح کول څنګه دي اهلی کتاب يهود او نصارا هغه مشرکان دي ښا خو هغه سره نکاح کیږي ته قران مستثنا کړی دي رستو اگر چې مشرکان دي بعض خلک وای اهلی کتاب سره نکاح ځکه کیږي قران ته اجازه ورکړي سورته مائده کې دي غالبا چې وای هغه مشرکان نه دي دا د صریح دلایل نه خبره ثابت ده چې هغه مشرکان دي د قران آیاتونه پم گواهی چا يهود عزير عليه السلام د الله سره شریک کړو عیسایان چې کم دینو عیسی عليه السلام ته د الله نازولې وای څوک ورته ثالث و ثلاثه وای قران وای څوک ورته خدای وای کنه نو هغه مشرکان دي خدای سره نکاح کیږي هو خو خپل زنانه به ورته نه ورکوي په نکاح خپل زنانه یو مشرک ته په نکاح نشي ورکولای ولا تنكحوا المشرکین مشرک تاسو پیجندل لري کنه ښا
دا غیب زنانم په نکاح نه اخلي او ورکای به ورمنا. څوک چې پیغمبر ته عالم الغیب وای دا مشرک ته، څوک چې پیغمبر ته حاضر او ناظر وای دا مشرک ته، څوک چې پیغمبر ته مختار کل وای دا مشرک ته. دا ټول نظریه د شرک دي. د دې سره بایکاټ کوي. دی په حکم د مشرکین مکه کې دي. ښا د خبرو باندې ورځان له سوچ فکر کوي. دا ګوره کله کله اسی سړی تخکاریږي، خو بیا د سړی چې سوچ پیدا شي او کار ور سره شوی نو سړی وایي چې دا څنګه چل شوی دی. دا په حکم د مشرکین مکه کې دي. دی له به نه ورکای او نه به نه کای. د چا چې داسې نظری غب شپ نه دی ګوره. ولا تنكحوا المشرکین، په نکاح سره بنور کوي خپل زنانه ولر المشرکین مشرکان ته حتا یؤمنو تر دې پوری چې ایمان راوړي. والعبد مؤمن خیر، خامها غلام مؤمن چې مؤمنی غره ده من مشرکین د مشرک نه. ولو اعجبکم، اگر کو په تعجب کې چې تاسو لرا هغه خایس داغه او مال داغو مالدار ده حایستره تور ته ګوري دې ته مګوره مشرک چې دینو لري کوي. اولئک يدعون الى النار، علت ذکر کوي د مشرک سره ولې نکاح مکوا، په نکاح سره ول مور کوا. وای زکا اولئک يدعون الى النار، دا پلیتان چې دی يدعون دی دعوت ور کوي الى النار ور طرف ته، دی دعوت ور کوي ور طرف ته. نو ذهن ته اشکال لازم ګوره الى النار نه مراد جهنم دی کنه. اشکال ذهن ته دا راځي چې مشرکان خو جهنم منی نه، مشرکان هو قیامت منی نه، نو څنګه الى النار جهنم طرف ته څنګه دعوت ور کوي. نو مفسرین ذکر کوي د دعوت ور کولو مقصد دا دی اسباب داغه بتا ته پیدا کوي. د جهنم اسباب بتا ته پیدا کوي. منی نه نو تعالی داغه دعوت نه در کوي چې یرا اور تراشه او دا جهنم تراشه دا سوق بیلا. خدای اسباب به تا ته پیدا کړي. پچل ول بتا جهنم ترا کاږي د ځان سره. د شرکیات عملی شرکیات پکې، اعتقادي شرکیات پکې، او تا تم داغه چې کم دینو داغه کړکې تا ته لټی کړي نو پاغي تا ګډ وړي. اولئک يدعون الى النار، دا پلیتان را بلل کی دی ورتا. والله يدعو الى الجنه، او الله را بلل کی جنت او مغفرت ته په حکم د الله رب العزت او په خپل حکم سره. بیانې الله آیاتونه خپل د پاره د پیدې د خلقو دی لپاره چې خلق تذکرو کی دی لپاره چې خلق یاداشو کی. ويسالونک عن المحیض، دا بل وم قانون دی د کور د جوړېدو د لپاره. کور به برابرۍ کی په سبان دی. ګور دا قوانین ټول زو جهاتین دی، حد دو جهاتونه دی پکې. الته ګور اول د انفاق خبره وکنه نو التم دو جهتونه دي چې سوچ کوي دو قسمه خبره وانته پکې جوړیږي کنه. دلته کوم دا بل یو حکم دی د کور د سمیدو لپاره د حایزو په باره کې، او دا رنګ رد په د آیات کې پر رسم او په ظلم دو اهل کتابو د مشرکین باندې. حالت داسیو چې يهود چې اغیب د خپل زنانو نه بالکل په حالت د بیماری کې داغینه به بالکل جدا واله کاو. ان تر دې مفسرین ذکر کوي او تاریخ کتابونه چې کپړو سره به ور لاسو جنگې دو نو تر ماخه پورې به کم دینو اغیب غسل کو خامخه او تر ماخه پورې یا تر ماسوتنه پورې به کم دینو اغیب یا کور ته راتلل. یا ودسیوا چې د بدن سره به ولا الهغه سزای و جنگیدو نو غسل به کو داغینا او قتل به ورتم نه خپل ماشومان اولاد به ورته نه پرې خودو، ډوډۍ به ور سره یو ځای نه خوړله. او بیا دا ذکر کوي وای چې کچرتم لاست به ور سره اسراله یو ځای ملاست تر د سی زنانه سره چې اب بیماری کې وا نو اتو رضی به مسلسل چې کم نه نو د غسل کو اتو رضی به چې غسل کو نه یوس پاک شومه. داسی ظلمونه او د عقید زنانه سره د حیوانات په نظر ورته قتل په دی وخت کې. او نسواراو کې دا عادت نسواراو وي چې یاره بس چې بیماری یې پکې نو بس کورواله ور سره کولای شي. بیماری دی زنانه خیر د کورواله ور سره کولای شي. او بیا د تاریخ بعضی کتابونه ذکر کوي چې په يهودو کې دا پلیت عادت چې کله به زنانه بیماری رااله نو د شا طرف نه ور سره کورواله کو. بیا صحابه مسلمانان مینس کې حیران شو، یاره یو طرف ته دا پلیتان دي يهوديان، هغه وی چې یاره
نه به نږدې کېږي ورسره دوره ایبا کوي. بل طرف ته دا نور پلیتان دي نسوارا هغوی وایي چې یاره نږدې کېږي ورسره او دوی کې هېڅ چل نشته دی منځ کې دي چې کم دی نو ونښتل یاره مونږ به څه کوو. نبي علیه السلام نه تپوس وکړو تپوس کوي ستانه باره د حیضو زنانو کې په باره د حیض کې یا د حیضي زنانه باره کې یعنی د دې سره کوروالی کول. نبی علیہ السلام نے تپوس کو نبی علیہ السلام ورته ویل چې د حیض په حالت کې بعد خپلو زنانو سره کوروالی نه کوي د یهودو په شانتي افراط پم نه کوي او د نسوارو په شان تفرید پم نه کوي د یهودو په شان تفرید او د نسوارو په شانتي افراط دا به نه کوي. نس یهودو ویل چې بالکل نه به نږدې کېږي ورته په دې وخت کې د زناورو په شان ورته قتل د انسانیت د مرتبې نه ښکته غورځولي او نسوارا هغوی چې کم دی نو په دغه حالت کې ورسره هم به کوروالی کول. نه اسلام منځ کې د میانه روی دین و. اسلام وایي نه از زناور خو نه دي چې ته دومره نفرت کوې چې داسې بد ورته ګوري. نه دا صرف یو ځایوالی ورسره مه کوه. خوراک سکا کې کولی شي د لاس نه د مینې محبت خبرې ورسره کولی شي ارسه خو صرف کوروالی به نه کوي. اسلام منځ کې د حق فیصله وکړله او بیا په دې ځای باندې مفسرین ذکر کوي وجه او علت د هغې ذکر کوي چې کوروالی به ولې نه کوي په دې حالت کې. ګوره په دې باندې عوام نه پوهېږي کله کله په دې کې هغوی په دې څیزونو باندې اخته شي کو دا بیماری نه پیژني اخته شي به کې کله کله. دا مسله ده 3 ورځې اقل موده د حیضو بیماری زنانو ته راځي اقل موده کمه موده 3 ورځې ده او زیاته موده 10 ورځې ده. نو ګوره زنانم په دې حساب کتاب نه پوهېږي او دا خوار شوي نه تپوسونه هم نه کوي. بس د زنانو نه ته تپوس کوه بس دیم په خپل عقل باندې شی دغه کړي یا بوډایګانې که نه نو سلسله وار شی را روانې داسې بس زما نیا ابای به داسې کول نو بس مونږ داسې کوو نو نه. دا تپوس کول پکاري دا اسلام د ټوکی ټکالی نه دي. تپوس پکای په دې کې دې کتابانه د الله احکامات چې هغه باندې وزن پوه کوي عملی ژوندۍ سره. د زنانو احکامات زموږ په معاشره کې د تباہی دي. زنانه په خپل پویږي نه او نارینه زموږ داسې دي چې هه دي هغوی چې کم دی نو د زنانو باره کې تپوسونه نه کوي. زنانو له د مسایلو باره کې تپوسونه نه کوي. هر یو خاوند باندې دا حق دی د ښځې چې دا به خپله ښځه په دې خبرو پوه کوي نو هغه به څه خبرې ده دې نه. دا به د عالم نه تپوس کوي دی به ورله تپوس کوي او دا به پوه کوي په چال ول باندې چې یاره ته به زندګي څنګه تیرای ستا سره چې کم متعلق مسایل دي هغې کې به ته څنګه وخت تیرای. 3 ورځې اقل موده د حیض او 10 ورځې زیاته موده ده. نو ګوره یو زنانه ته بیماری راغله او 3 ورځې لا پوره شوې نه ده بیماری 3 ورځې نه دي شوي لا او وینه ودرېدله نو په دې حالت کې دا به حیض نه حسابېږي. دې باندې چې کم منځونه قضا شوي دي په دې 2 ورځې کې یا 2 نیمې ورځې وي 3 ورځې لا پوره شوې نه وي دې کې چې کم منځونه ته قضا شوي دي به واپس راړئ که روژه دې پکې قضا شوي هغه به واپس راړئ. په دې کې روژه خو اسی هم راړئ خو د منځونو خبره ده بیماری په حالت کې منځونه معافي که نه نو منځونه به چې کم دی نو به واپس راړئ. په دې 2 ولې 3 ورځې لا نه دي پوره شوي 3 ورځې له دې کمه موده ده 3 ورځې خو پوره شوي نه دي لا نو معلومه دا شوله چې دا هغه بیماری نه وه دې ته استحاضه وایي شریعت دا استحاضه یا ګوره که د 10 ورځو نه سیوا شوه 10 ورځې دا زیاته موده ده که د 10 ورځو نه سیوا شوله بیماری نو دا هم استحاضه دې کې د زنانه خپل عادت به دي بیماری کې نو چې د 10 ورځو نه سیوا شي نو د کمې زنانه چې کم عادتو مثلا 2 ورځې بیماری یا 6 ورځې یا 15 ورځې یا 8 ورځې او 5 ورځ خو نه درېدله وینه نو سیوا شوله نو د 10 نم سیوا شوه نو چې د 10 نم سیوا شوه نو پته ولګېدله چې دا د دې د عادت نه وروستو چې کومې ورځې وینې سټارټ ته وس نو دا به حیض نه حسابېږي دا به استحاضه حسابېږي. د دې چې کم عادت ته تر هغه عادت پورې به د دې بیماری حساب شي او د هغه عادت نه چې په اخوا باندې کمې سیوایي وینه بهیږي دا به استحاضه. نبی علیہ السلام وایي په دې حالت کې چې استحاضه کله که د زنانه نه په پوزي وینه هم بهیږي دا به منځ کوي او دس به کوي هر یو منځ ته به نوی اودس کوي
ار یو منستم نوې او دس کوي او هغه به کوي. د دې حکم په شان د حکم الرعاب چې د چا چې همیشه وینه بهیږي یا چې 50 سال سلبولي واړه بولتي ساسي نو هغه هم ار یو منست نوې او دس کوي. نو دا مسله وا صحابه او تاسو کوئی جمالی خبره ده. نور احکامات پکې ډیر دي، پدې کې ډیر احکامات دي پکې. نو ګوره په دې حالت کې کورواله کول ناروا دي. مفسرین وجوهات ذکر کړی دي ولې به کورواله نه کوي. یو وجدا د ګوره د بیماری په حالت کې چې کورواله کوي نو دا تکلیف ته یو خدا دا. دویم دا عادتاً بدګنل کیږي، دا بدګنل کیږي، دا ښه کار نه دی. دا دریم مفسرین وی ګوره وی چې کله په دې حالت کې کورواله وشي نو په دې سره په خاون کې چې کم نه نو مرزونه پیدا کیږي او دا صحیح خبره ده. ښا څلورم په خزه کې مرزونه پیدا کیږي. پنځم مفسرین وی او دغه حکیمانم دا خبره ذکر کړي ده چې کله په حالت د بیماری کې د خزه سره کورواله وشي نو د دغ کې کوروالی نه چې کم بچي پیدا کیږي یا به جزامی اکثر داسي وي. ولی وای ځکه د نارینه د وبو او د حیز د ویني د یو بل سره خلط ملت راشي ګډه وډه شي د یو بل سره د دینه چې کم بچی پیدا کیږي هغه بچی به جزامی، هغه بچی به داسي ګونګیان به یا به چې کم دینو هغه باندې خارخ عمر لا او یا به داسي چې هغه باندې با پالج اٹیک کوي. دا بیماری په کې پیدا کیږي بدا. نو دا شریعت د دینه چې منع کړی دا په دغه وجوهاتو دا به کې حکمتونه دي ظاهری تور. ويسألونك عن المحيض تپوس کې استانه بارد حیض کې قلت وتو پیغمبره هو اذان هو دا حیض چې اذان دا تکلیف ته فاعتزل النساء یا اذان دا پلیتی دا عادتا د کوینه چی نه د دینه طبیعت ایبا کوي. نو فاعتزل النساء فی المحیض ځان پړړو ساته د زنانو نه په حالت د حیض کې ولا تقربوهن حتى يطهرن. اسلام زنانو له حق ورکړی دی. ښا اوس بدی راوځي اجتماعات په جوړ کی او دار تالونه په جوړ کی میری جسم میری مرضی، ستا جسم او ستا مرضی. تا باندې چې دا قانون پتا باندې باقی پاتې وې کنه تا ته د حیوانات په شانته قتل. تا ته دا تعالی چې څوک تعلیم درکې او تر اوزي او لوپټه دې لرکړې دا او کترې کوزه کړې دا او وای چې دا چا باندې زمونږ دا سرونه بد لګي او زمونږ دا شکلونه په بد لګي نو دې په خپل سترګو باندې پټای وتړي او دې خپل لوپټه په سر کې الا نتای لعنتای. تعالی اسلام حق در کو اسلامو که اسلام نه وي دا تعالی چې اوس کم خلق تعلیم درکې او تا ته وی چې وزا وایا چې میری جسم او میری مرضی دغه کې خلکو تا ته زناورو په شان قتل. تا سره نږدې ناس ته چې کم نه نو ستا سره خنه غنل با تا باندې بچ بیماری را لاله نو تا ته به دور بد قتل چې دور بد باغی سپای ته نه قتل. سپای به رضان سره لبی سپای رضان سره غی لبی په کټونو کې رضان سره سملی او تا ته به دور بد قتل چې تا نه به چې کم دینو ستاره کپړو سره به لاس نه میلاو او چې ستاره کپړو سره به لاس ولګې نو داغې نه به غسلونه کول. اسلام راغ تعالی حق در کو دا خو اسلام دا حق در کو. اسلام چې اسلام نه وي نو دا تا چې وسوک ډبې کنه د شانه ته به خشي وي بیا خو الله الله. فاعتزل النساء فی المحیض ځان پړړو ساته د زنانو نه په حالت د حیض کې ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن او ولا تقربوهن په معنا دې سره نه چې منځ دې کېږي ورته. ابن العربی ذکر کړی دی چې کله قربا یا قربو په فتحې د را سره نو د دینه مراد جما کولی. جما ولا تقربوهن جما مکوي د دې سره کورواله ور سره مکوي حتا يطهرنا تر دې پورې چې پاکی شي. پاکواله دا مراد دی. ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې په لسم ورځ باندې وینه ودرې در کم زنانه چې دسی چې داغه په لسم ورځ وینه ودرېږي. ښا کم نه په لسم ورځ وینه ودرېږي دا عادت ده. نو چې په لسم ورځ وینه ودرېدل د زنانه عادت چرته دا نو بس امام ابو حنیفه رحمه الله وای د دې غسل ته ضرورت نشته لکه کړه دې سره خاوند د سکورواله کوي کول شي بغیر د غسل نه. غسل به کوي ګوره خو د جما بارکه ته خبره کوم کوروالی بارکه کوروالی کی ور سره دا ضروری نه چې خامخا به غسل کوي نه بغیر د غسل نه ور سره کورواله کولای شي. او نور وای چې نه
دغه به کوي غسل به کوي دا غینه بعد به کورواله کوي ښا او عام طور لدسی که زنانه داسي چې داغي وینه ودرېدله نو چې یو مون سټیم په روغ واوړيږي نو اگر کو غسل لا کړي نه دي نو بیا ور سره کورواله کیږي هو کله دوره ټیم په نه دی اړېدلې نو بیا بغیر د غسل نو سره کورواله نه کیږي غسل به خامخا کوي فاذا تطهرنا نو کله چې دا پاک شي تطهرنا مراد چې غسل کیدا فاتوهن نو بیا راتل کوي دیتا من حيث امركم الله دا غزاینه چې تاسو ته الله حکم کړي من په معنی د فی سره او حيث چې کم نو مکانی دے نو فاتوهن راتل کوي دي زنانو ته په هغه ځای کې چې الله حکم کړی دی مراد د دین چې کم دینو دا دی چې مخامخ لار کې براتک کوي د شار منبت شا طرف کې براتک نه کوي دا مراد دی فاتوهن نو راتک کوي غیتا من حيث امركم الله په هغه ځای کې چې الله رب العزت حکم کړی دی پاغي کې چې هغه مخامخ طرف ته د شا طرف نه راتل دا د يهودو صفاتو دا به يهوديانو کوخه ان الله يحب التوابين یقینا الله رب العزت محبت کوي رتوبه استون کو سره محبت کوي د ځان پاکون کو سره چې ځان پاک ساتي څه مطلب ځان پاک ساتي په حالت د هیڅ کې دانی چې هغه ور سره کورواله کوي بشا طرفونو کې نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم د آیات کې چې کم دینو د جما کولو د کوروالی چې کم دینو طریقه ذکر کوي په دې آیات کې او مقصد د کوروالی د کوروالی مقصد به دا نه چې تو بس شهوت من حيث شهوت وای چې سول کم نه بلکې د کوروالی مقصد بدای تو به د اولاد نیت کوي د صحیح اولاد نیت پکای علاوه و چې کم دینو په دینیت باندې وای دا نساؤکم حرث لکم دا آیات اصل کې د مخ کې آیات د دبر وهم د پاره ده ربط وایو ربط دا چې دا آیات د مخ کې آیات د دبر پاره ده مخ کې آیات کې یو شبهه پیدا شولا مخ کې آیات کې یو شبهه دا پیدا شولا د من حيث امركم الله نا چې یاره خزي تراتل کای د اغه زین چې الله حکم کړی دی نو سړی ته ذهن تدارات لل چې ير د رستو نوم سړی را تک کول شي رستو نه راتک په دوه قسمه لري تاسو په دې خبره ځان پوه کوی ښا یو په رستو لار کې راتک دی او یو د رستو نه راتک دی نو په رستو لار کې راتک منره رستو نه راتک چې کم دینو دا روانه نساؤکم نو دی آیات کې دبا کوي دبا چې نه مخامخ لار کې براتک کوي او په شالار کې راتل راتک نشي کولای د چا پشان د يهودو پشانته نساؤکم حرث لكم زنانستاسو حرث لكم فصل استاسو ره فاتو حرثکم نو راتک کوي تاسو حرثکم خپل فصل تا راتک کوي خپل فصل تا ان شئتم څنګه چې تاسو خو خشي دا ان شئتم دا ان په معنی د کای پسره ده څنګه چې تاسو خو خش څنګه چې تاسو خو خشي معنا د ملاستی طریقې د ولاړی عموم د کیفیت پرې دا ځکه ما چې بعض خارختیان خلق د دینه چې کم دی ځان له نور مسلې ثابتې یو ګوره وې ثابت شو کنه وې دې کې څه چل نشته که سړی په رستو طرف کې کورواله کوي دې کې وې څه چل دی او دلته کې ان واخلي ان شئتم قران وې څنګه چې ستا خوخي بس وی کوا نه دا ان په معنی د کیف سره دی او شریعت د دې چې کم دینو په نورو دلایل سره خبره ثابت کړي دا چې دا د مخ کې لار خبره ده او دا عموم چې کم دینو دا په طرفونو باندې ښه که د مخ کې نه کړه شانې خلار به وای زای به یوي خد کوروالی فاتو هرڅکم نور آیاتونو او یا نور احادیث سره چې کوم دینو خبره ثابت تا چې په بل ځای کې نشي کېدل کورواله فاتو هرڅکم ان ناشئتم فاتو هرڅکم راتک کوي تاسو هرڅکم اغا فصل استاسو ته ان ناشئتم څنګه چې استاسو خوخی وقدموا لانفسکم اولان دې کوي د خپل ځانونو د پاره وقدموا لانفسکم کې دې ته اشاره ده چې د شهوت د سوړوالي د پاره به یوازې دا نه کوي کورواله وقدموا لانفسکم کې اشاره ده اولاد نیت ته دا اولاد د نیک اولاد نیت پکې وکا وقدموا لانفسکم اولاد دې کوي د ځانونو خپل د پاره واتقوا الله واعلموا انکم ملاقو اشاره ده پکې دې ته ګوره چې د قران کریم د قوانینو مطابق چې کوم نه تی زندگی تیرای د خزي سره دیم اغه زندگی ستا د
قرآن د احکاماتو مطابقی نو اولاد بستای استا وقدموا لانفسکم وی قرآن اب استای او چې د قرآن نه په مخالفت کې چې کم نه زندگی تیرای د کورس والا سره دیم زندگی داسي چې د قرآن د احکاماتو نه به خبر نه او بس د زناورو په شان ژوند تیرای نو خود چې اولاد صبر الوی شي نو کله به دی ولی او کله به د ډزو باسي او کله به ته کنزل کوي هغه ته تاسو خود لري هغه ته تربیت کړي نه لري کړي ول تربیت نو خود به بیا به کله په میډیا باندې راځي چې پلانی ځای کې چې کم نه نو پلار ویشتو او پلانی ځای کې تر ویشتو او پلانی ځای کې ماما ویشتو او مور ته کنزل وکړلو او مور یې حلال کړل او دا چلو کو هغه چلو کو دا ستا ګناه وستا چې تا ول تربیت په قران نه کړي نو بس دغه کا چلو شو کنه واتقوا الله ويرګه د الله نه وعلم هو شيء انکم ملاقوه یقینا تاسو ملاویږئ چا سره بی ملاقوه کی دا هو ضمیر دا تقوا ته راځي ره اتقو کی واتقو کی مصدر تقوا ده ناغه تر قبلی د اعدل هو اقرب للتقوا نه ملاقوه وعلم پوشی انکم چې یقینا تاسو به ملاقوه ملاو بشه د جزاء تقوا سره الله بدل د تقوا جزاء درکې بدل الله تقوا درکې یا ملاقوه کې هو ضمیر الله تعالی ره وعلم پوشی یقینا تاسو به ملاقوه ملاقات کوي رضی الله سره وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنانو ته د احکامات باندې چې څوک زندگی تیری نو زیر ورک ودیلا ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم ان تبروا د آیات کې دا نهم قانون دی نهم د کور د سمولو د پاره او اشاره ده بکې دی خبره ته قانون دار مضمون د آیات دار ګوره چې قسمونه مخره قسمونه ډیر قسمونه مخره فزل قسمونه مخره سي او خاص کر د اصلاح کولونه چې ته نیکای ته قسم مخري دی کوم جهاتین دی ښا یو جهاد دار ګوره چې ته نیکیو کې او بل جهاد دار چې پښتو استادای چې نیکی نه کومه بس پښتو ته ودرېږي په پښتو باندې کلاک شي نه کوم ادا کارو نو بس دی کې چې کم دین نو سره زجر دې پکې دښکتا او قران وې دا پرید وکنه دا سیمکه کور بری برابر شي بیا ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم ان تبروا وتتقوا ولا تجعلوا الله او مگر زوی الله رب العزت لرا عرضتان مگر زوی الله لرا ډال لایمانکم د قسمون استاسو ان تبروا د نیکای کولونا الله ډال مگر زو د نیکای کولونا چې وای په الله مې قسمی کو دا کار مې وکړو نیکی او وای چې نه کوم یارا د تقوا کولونا د اصلاح کولونا پښتو کې راشي نو کار بد نیکای وای چې قسم په خدای رکه ګیره مې پرې خودله دا به کې راضی بیاخه او یا نور خبري د تقوا خبري بکی اصلاح خبري بکی روغ له چالتله او زه اغیستان انکار کو مثلا نوې قسم په خدای رکه چاله مې مروغه وکړلې ښا د ولې د نیکونو قسمونه خوري ولا تجعلوا الله چې کله داسي د کور مشر د جاهلی نو بیا ور کور داسي وي خکور بری داسي چې باغی کې به د جهل خبري کیږي بیا ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم مگر زوی الله لرا ډال یا عرضه مانع د الله نوم ته د نیکای نه مانع ګرځي قسم په خدای کو زدا کارو کما قسم دې کو دا روغه حکم قسم دې کو زدا د نیکیو کما دا چې دنیا مثالونه دي کنه تاسو ځان لګورئ بیا ښا دا مثالونه دي نو تو ګوره د الله نوم چې کم دې نو مانع د نیکای نه وګرځي وي دا ته سکای یا ډالو ګرځي ځان لاغه د نیکای نه ولا تجعلوا الله مگر زوی الله لرا عرضه ډالو مانع لایمانکم د قسمونو خپلونا ان تبروا چې نیکی بنه کوما یا الله تبروا ده ولا وتتقوا او تقوا بنه اختیاروما وتصلحوا بین الناس او اصلاح بنکم په ما بین د خلکو کې ټول باغی باندې اتته الله تبروا والله تتقوا والله تصلحوا دا سره والله سميع عليم الله رب العزت اوریدون کې او پوره لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم دا اوس اقسام او احکام د قسم ذکر شو نو اوس ول اقسام د قسم ذکر کوي او احکامات د قسم ذکر کوي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لرا
باللغو فی ایمانکم پاغا لغو قسمون استاسو کې پزول لغو قسمونه هغه ته وی چې د چا خله په قسم عادت شوی قصد او اراده نه هو قسم نه جدا چل قسم نه چې قسم نه چې شل قسمونه به د خبرې سره خوري دا لغوی قسمی چې کنا نو قران وی دی باندې د ګناګار نه دی خدا عادت خنه د عادت تپری دی دا قسمونه خکار نه دي کم سړی چې قسمونه خوري ګورستاسو په خیال دی کنه کم سړی چې قسمونه خوري کنه د خبرو واقعات ختمي د خبرو هغه وقار او وقات او درونواله له چا پزړه کې نه کینی بیا ولې مړه خلک وي دا قسمینه گاډری لري سړی وي د خبرې ممنه وي لا یؤاخذکم الله دا اقسام د قسم یو قسم لغو شو ها یمین لغو یمین لغو دا مقصد چې چا خله په قسمونو راړېدلی پزول قسمونه خوري نو د دې حکم دا چې دی کې لکه سچل شته نه ګنا نشتا خود دې پرې خودل خدي ښا عادت نه چې سړی دا قسمونه خوري بد کاریږي به سړی بل د الله رب العزت د نوم بیا ادبی د پکې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی الله تاسو لره پاغه لغو قسمونو تاسو کې ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نسی الله تاسو لره پاغه باندې چې کس کړي زونه تاسو یو قسم ذکر شو لغو حکم دا غیدار چې اغه پر خودل دا چې کم نو ادب دی ها ذکر د الله رب العزت د نوم بیا ادبی بګی کیږي نو خړل خنری داغه قسمونو نه خلص صبرول خیلک دویم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن الله نسی تاسو لره په هغه باندې چې تاسو زړونو قصد کړي زړونو چې قصد کړي دا دوه قسمه قسم دی یو ته ویل کېږي یمین منعقده او یو ته ویل کېږي یمین غموس یمین منعقده دي ته وای چې پر روان کار باندې تو پکولو او یا نه کولو قسم اخري دي ته یمین منعقده وای دي کې به واست کار دی چې ځان مو پکې حلالای کچرته را روان کار ته وای چې نه به کوما او ودی کو هغه نو تا قسم مات کو دی کې کفاری دی بیا دی کې کفاری دی یا درې ورځې روزي نیولې یا لس مسکینان له خوراک ورکولې او یا غلام آزاد ولې دا غي کفاره ده او یو یمین غموس ته یمین غموس دی ته وای چې په تیر زمانه تا قسم خوړلې او خضر ته پته چې یاره دا کار شوه او ته وای نه شوه او یا خضر ته پته قسم ور سره اخري خضر ته پته چې دا کار نه شوه او ته وای چې شوه ر قسم ور سره اخري د زړه د قص نه په تیر زمانه باندې قسم اخري په دروغه دي ته یمین غموس وای او پر روانه زمانه کې په یو کار باندې قسم کول دي ته یمین منعقده وای د یمین منعقده حکم دار چې دي کې کفاره شولا او د یمین غموس حکم دار چې بده کې د نس د احناف او د اکثر په نس باندې پدې کې کفاره نشته د دې هغه جزا چې کوم دا آخرت ته پاتې دا ګناه کبیره ده دا لوی ګناه ده د غیبت په شانتي ګناه ده د پلار او د مور د نافرمانی په شانتي دا ګناه ده دې نزان ساتل پکار دی ولکن دی ټکی کې دی جمله کې دی دواړو ته اشاره ده ولکن یؤاخذکم لیکن نسی الله تاسو لر بما پاغه باندې کسبت قلوبکم چې کس کوي زونه تاسو چې د کزړه د کس نه یو کې نو کو په تیر زمانه یو کو په راتلون کې باندې یو کې والله غفور حلیم الله رب العزت بخون کړي حلیم او صبرناک ته للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر د آیات کې بل حکم دی د آیات کې چې کوم دین لسم حکم دی لسم قانون په کې بیانې الله رب العزت د کور د سموالي د پاره کور به برابرای مخه ته قسم ذکر شونه د قسمونو نه یو قسم چې کوم دین ایلاله دی کې دا آیات کې اصل کې ردم کوي چې کوم دین پاغه رسم او رواج د جاهلیت باندې جاهلیت کې داوا چې خزی ته قسم خوړو نو مقدار به معلوم نه نږدې کېږم د خزی ته نو بس کال به ورتم نه نږدې کېدو 2 کال به ورتم نه نږدې کېدو 3 کال به ورتم نه نږدې کېدو نه به نږدې کېدو او اسی به هغه چې کم نه نو تړلې و بس قسم به وته خوړلې او مخکې عام قسمونه ذکر شو کنه نو دلته اوس خاص قسم ذکر کوي خزی ته قسم نو قران کریم را الله شریعت راولګې دو هغه اوس دیله اوس ترتیب برابرای دا عادت خو په خوانو کې نو دیله ترتیب برابرای وسو خا چې څوک چې کم دینو د خزي سره ایلا کوي خزي ته قسم خي نو دا غي ترتیب خي شریعت دا غي ترتیب خي ترتیب اداره ګورا او اصل کې دی آیات نواخله کنه دا آیات 226 د دین واخله تر آیات 231 پورې با دا یو قانون صرف ذکر کیږي ښا
د تدبیری منزل لپاره. دا یو قانون چې د طلاق سره دا متعلق دی. نو دوی کې به ګوره د طلاق شرعي داغه مسلې باره کې به تذکره وکي چې طلاق شرعي څنګه واقع کیږي. بیا ګوره ذکر د ایلا دا اول ذکر د ایلا نه، بیا به سره طلاق شرعي طریقه هغه بیان کی. په ایلا پسې چې کم دی نو شرط د رجوع او د عدم رجوع هغه به بیان کی چې یو سړی ښځې ته رجوع کوي او نه کوي نو هغه بیان کی. بیا تعداد د طلاق په وخی، تعداد د طلاق په بیان کی طلاق رجعي لپاره، او بیا پاغي کې د رجوع شرط به بیان کی چې په معروف طریقه باندې به رجوع کوي، د شریعت مطابق په رجوع کوي که ښځې ته رجوع کوي. هغه رجوع کې به ظلم نه کوي. دا قید ځکه وایو دی کې به مشرکانو چې کوم دی نو د ښځو باندې ظلم کول ته به ووایو بیا چې څنګه ظلم کوو. نو چې رجوع کوي ښځې ته واپس نو څنګه به کوي؟ نو د شریعت مطابق به کوي. دی آیات کې رد دی په دغه رسم د چا باندې؟ د مشرکینو. مشرکانو بسو کړل خزو سره به ظلم کاو، ورته به قسم خوړو نو کال 2 کال به نږدې کېدل او هغه به باندې کړي وي د شانته. دا ظلم در سره چا کاو؟ دا در سره د چې مملا ډب در کې دی به در سره کاو ښا. او اسلام در له حق در کړي ریش. قران وی للذین یؤلون من نسائهم. اسلامی طریقه دا شول پکې، اسلامی طریقه پکې دا شوا چې یو سړی راولېږي او خپل ښځې ته قسم وخوري چې نه به نږدې کېږم. نو ګورو دوو طریقو سره دا قسم، یو دای چې هغې ته ویل کېږي یمین موقت، ایلای موقت، او یو دا ایلای غیر موقت ابدي. ایلای موقت دی ته وایي چې ګوره قسم ورته وخوري چې یاره 4 میاشتې به نه در نږدې کېږم، 3 میاشتې به نه در نږدې کېږم، یا د 4 نه ډېر ورځې یادې کی. او الای غیر موقت دی ته وای یعنی ابدی چې بس وای خزې ته به نه نږدې کېږم. نو ګوره طریقه دا ده چې کم سړی د احناف په نسبت باندې خبره کوم ښه چې کم سړی د 4 میاشتو نه د کم ورځو حساب ولګوي چې نه به نږدې کېږم، 3 میاشتې به نه نږدې کېږم ښځې ته، 2 به نه نږدې کېږم، 3 میاشتې او 29 ورځې به نه نږدې کېږم. نو دا ایلا نه ده بیا ښه، دا ایلا نه حسابېږي. ایلا کې 4 میاشتې چې کوم دی ضروري دي، 4 میاشتې به یادوي. 4 میاشتې چې یادې کړلې او یا د 4 میاشتو نه زیاتې یادې کړلې نو هغې به هم 4 میاشتو ته راجع کېږي. که یو سړي کال هم یاد کو نو به 4 میاشتې حسابېږي. یو سړي کال یاد کو چې خپلې ښځې ته به کال نه نږدې کېږم، یا وایي چې زه به چې کوم دی نو وی نه به نږدې کېږم، مطلب ټول عمر به نه نږدې کېږم، نو دا به هم صحیح 4 میاشتو ته وي. چې 4 میاشتې پوره شولې بس دا ښځه په ده باندې طلاق وي. بیا رسېږی که نه په خبره باندې؟ سړی وی چې نه به نږدې کېږم خپلې ښځې ته 4 میاشتې یا د 4 نه ډېرې یادې کړي، نو که په دې 4 میاشتو کې دننه ورته رجوع وکړله نو دا به یې ښځی. او که چېرته د 4 میاشتو کې دننه ورته رجوع ونه کړله او 4 میاشتې پوره شولې او دې ښځې ته نږدې نه شو نو بس دا ښځه په طلاق ده. وسو خبره باندې رسېږی که نه؟ د رجوع طریقه دا نه ده چې خامخا به ورسره کوروالی وکړي. رجوع طریقه دا ده چې په خوله دې ورته ووایي که بیماری یا کوروالی ورسره وکړي، جیل کې دی، مسافرۍ کې دی، په نیت کې دې راولي چې یاره بس صحیح ده زما د خپلې خبرې نه رجوع او زما ښځه ده واپس. نو دا په 4 میاشتو کې دننه ګورئ. که 4 میاشتې تېرې شوي او نه دی نږدې شوی او قسم یې کړی دی ښځې ته نو بیا پې ښځه طلاقه ده. للذین یؤلون من نسائهم د پاره دا کسانو چې ایلا کړه، ایلا معنی قسم کړه دی ښا، من نسائهم د خپلو ښځو نه قسم کړی چې نه به نږدې کېږو دي ته. نو تربص 4 اشهر انتظار دی 4 میاشتې. دا ښځې به 4 میاشتې انتظار کوي. دې کې رد شو په هغه چا باندې؟ مشرکانو باندې. ولې هغې به 2 کاله کېنولې، کال به یې کېنوله نو هغه غریبه بیا سې رنځوله. قرآن وایي چې نه بس 4 میاشتې که پوره شولې او نږدې شوی ورته نه ښځې ته وایي بس اوس ځان لټ کوپړیان غاړه بس دې پرېږدوه په ځای باندې چې نه نږدې کېږي درته. دا مسله شوله ښه، د حنابو مسلک یادوم 4 اشهر. او دې کې اشاره را دین عمر رضی الله تعالی عنہ استدلالم نیولې او په دې باندې چې ښځې نه خاوند 4 میاشتې جدایي که نه 4 میاشتې نو ښځه صبر کول شي تر هغه وخته پورې. او د 4 میاشتې نه زیاته مسافري د ښځې نه بغیر کول د ښځې سره ظلم دی. اگر چې دا خبره په ډیرو باندې بدله کېږي خو د ښځې نه 4 میاشتې سیوا تېرول بهر
دا د خذ سره ظلم دی فإن فاءوا کو چرته رجوع کوي دین فإن الله غفور الرحیم یقینا الله رب العزت غفور الرحیم بخون کړي مهربان دی فإن فاءوا معنا کو رجوع کوي په سلورو میاشتو کې دن نه ښا که په سلورو میاشتو کې دن رجوع کوي خزیته نو بیا چې کم دینو سکیږي بیا به چې کم دینو رجوع ورته کول شي بده کې وان اعظم الطلاق دا د انفاء مقابل ذکر کوي وسخه چې د رجوع کولو د نیت ته خزیته واپسی کای خزیته وس واپس کیږي سلور میاشت لانه دی پوره شوی او خزیته واپسی کای نو خو کولش خو کو نیت ته طلاق لري کړي وان عظم الطلاق سره دا ذکر کوي وان عظم الطلاق کچرت دی پوخ نیت کړي د طلاق نو فین الله سمیع علیم یقینا الله اوریدون کې ریو پوره ک طلاق نه تکړي نو بس صحیح ده کنه موده پورا کا او جو بس جدا بشستانه والمطلقات يتربصن بیان پسهن ثلاث قرو ګورا د اله تذکره وشوله چې خزه ته چې کم نه نو قسم خوړو او خزه وی چې خزه ته نه نږدې کېږم نو دی آیات کې اور پسې وسو دی آیات کې اور پسې وس ذکر کوي د عدت مسله ګوره اله پسې مسله بیان شو کنه د طلاق چې طلاق نیت کړل کنه وا ان عظم الطلاق که یو سړی په دی اله سره د طلاق نیت کړی او وی چې نه نږدې کېږم ورته او سلور میاشت تیر شولې مثلا صحیح شولا نو دا چې کم نه نو سره د تار طلاق نیت کړل زکه دا چل کای نو طلاق بغیر د عدت نه خونه کیږي کنه عدت ور سره کنه نو دلته عدت مسله دا وسخه د آیات ور پسې راوړو والمطلقات يتربصن بیان پسهن ثلاث قروء هغه طلاق کړي شوی زنانا انتظار وکي بیان پسهن په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء درې هزا دي کې اختلاف تیارا زنانه چې عدت تیری نو په حیض به عدت تیری او کو په طهر باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې زنانه عدت تیری نو په حیض باندې به عدت تیری درې حیض چې تیر شي او خاون ورته نږدې نشو طلاق ورکړي نه او درې حیض تیر شو او خاون ورته نږدې نشو نو بس دا حذبتی جدای وسو دا خزه طلاق شول په د باندې وسو نه بنځدې کیږي او بیا دا خاون چې سوی د بل خاون سره نکاح نه کړي اول تر هغه سره کورواله نه کړي او هغه ول طلاق نه کړي را روان در پسې رستو خلکا چې درې هیزه تیر شو خاون نږدې نشو نږدې مطلب دا نه چې خامخه به کورواله کوي ګوره دا ټکي بزو هم خو تاسو ځان پوه کوي نږدېواله مقصد دا چې رجوع ورته کوي په خلونه کړه په ټلیفوني ورته ونه چې ته زما خزای خاطر ور پسې راونه لګو یا پزړه کې ورته واپسی اراده ونه کړله نو دا به صحیح بیا چې کم نه نو دا خزه جدا ده او که په ټلیفوني ورته وی چې یاره خزمه طلاق ورکړو او درې هیزونه لانډي تیر شوی دوه هیزه تیر شولو او یو چې کم نه نو لا پاتې ده نو دوه هیزه چې تیر شو دوه طلاق راځي واقعیا شو دوه کالټو ستې نو تلی دی ښا په عمر کې ټول عمر کې خزه چې تاسو سره نو درې کالټو سری ده درې طلاقا که چرته یو ځل دی ولا طلاق ورکو نو یو طلاق راځي واقعیا کړي که بیا دی ورکو نو بل واقعیا کړي ټول عمر کې ګری په دریم ځل باندې وی چې طلاق را باندې نو بس اوس چې کم دی نو دا ستا خزانه راخه ډیر سوچ کوی کنه تاسو عوام کله کله په نشه او په جذبه کې راشي او دی رو جماعت کې خو ټول خزي طلاق کوي دنیا شي چې کم دی نو طلاق کړي دا چل به په شرطونو طلاق کوي که دا چل دیونه کو نو دا چل به در باندې غوړې وي او چې کله لرګول تلی او یاد کار لتلی او د راشي کنه نو دور سترګي ورته سری کړي دور سترګي چې لاغه بانه ورته ګوري نو بانه سي زمون پښتنو د دینه چې کم نه خوراک جوړ کړی دی طلاق نه کدا چل دیونه کو نو طلاق وای دا غب شپ نه دی د طلاق مسله ډیره باریکه مسله ده ډیره باریکه پدی باندې طلاق واقعیا کیږي بیا نو ګوره که درې حیض پورا شولو او طلاق ورنکړې شو نو بس دا به طلاق ای بیا ښا دا به بالکل جدا دتنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء او طلاق کړي شوی زنانه انتظار وکي په خپل ځان نو باندې درې حیض تیر شو نو بس دا اوس طلاق شولا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نب پټي دا خزه ولا يحل لهن حلال ندي دي خزو لرا ان يكتمن چې پټ کی ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله په ارحامهن پګېړو ردي کې ان كن يؤمن بالله ګورا طلاق عدت چشمیر لیکيږي اصل کې په سبان شمیر لیکيږي په حیض باندې شمیر لیکيږي کنه او دارنګي شمیر لیکيږي په اولاد باندې کله کله
دا غي زنانه چې کوم زنانه په خېټه بچي داغه عدت وضع د حملی چې بچي وګرځيږي بچي پیدا شي بس د عدت پوره شي رسیږي په خبره باندې کنه دا اصل کې وګدي مسلې دي نو موږ به تیاغه غوایو چې د آیات سره متعلق او آیات په لګيږي بس دور حل خبره وکړو نو ګور دلته قران کریم وای دي زنانه ول دا مناسب نه چې دی پټ کیسو د زنانه حیث چې کم دینو دا بدانه پټي بیا هر عدت په وخت کې د کې د دې خپل اصل کې د زنانو په کې خپل سرازونه بیا نو پټي د خپل خاوند چې طلاق ولا ورکی کلا قران وای دا پټای نه بیا دا بخکارا وای چې ستا حساب کتاب برابر شي پاغه باندې دا حیز او یا په خېټه د بچی دی نو هغه به هم نه پټای هغه به نه پټای بیا که چرته هغه یي او ته چې کم دی نو لاړ شي او بیا بل سره نکاح وشي که نه نو پردی بچی دی که نه پردی بچی دی دا به پټای نه چې خېټه باندې حمل لګېدلی دی نو هغه وضع د حمل به چې کم دی نو صحیح هغه به عدت دي په هغې باندې به شمېرلی کېږي بیا ولا يحل لهن حلال ندي دي زنانو لره چې پټ کی هغه چې پیدا کړی دی الله په ګډو دی کې چې هغه وینه دا او یا بچی دی ان كن يؤمن بالله کدی ایمان لرون کی په الله او په ورځ رستنه متعلق کو د ایمان سره چا کی چې ایمان وي دا چل بنه کوي خط ترغیب دی چې دا چل مکوای ښا وبولتهن احق بردهن في ذلك او په دې آیات کې ذکر د مصلحت د عدت د عدت په کې سلیوي خو بس ډایرکټ بس دا کوته وي چې زمونږ پښتانه خو وي کنه درې کانی بر واخلي او باجوړ کې یو ملګری راته وي خزل طلاق ورکاو وي بر کوټې ته خو ته او کوټې ته ځان سره غټه وخی جوړلې په صادر کې غټه وخی جوړلې او د بر کوټې نه یو غټه را ورځي وي دا خزي وي دغه کوي دغه غټه ورته ورځولا او بل غټه را ورځولا او بل غټه نو بازي په کې داسي ښا شل کانی راغستی په شلو کانو را باندې طلاق کوي داسې چلونه وکي کوي قران کریم وای ذکر د مصلحت د عدت چې دا شریعت دا ټیم ولي ور کوي دا ټیم ولي ور کوي شریعت صحیح طریقه دا د طلاقو چې خزه طلاقي سړی نو ګوره چې یو طلاق ولا ور کی نو پاغي کې با په طهر کې به طلاق ور کوي ها حیث کې بیماری کې طلاق ور کول بدعت ته طلاق په طهر کې ور کول کیږي نو چې طهر کې طلاق ورکو یو حیث به تیر شي بیا دی وای نه چې طلاق را باندې بس یو حیث چې تیر شو ور سره کنه نو طلاق واقع شو لکه ور سره بل چې تیر شو نو بل ور سره واقع شو په دې انداز باندې چې درې طهرونه تیر شي نو بس دا به مغلظه شو لوس دا طریقه دا ویل ضروری نه دی ور سره بیا وبولتهن زمونږه غي په دریو کانو بیا په یو ځای طلاق بیا وبولت او بیا هم ساتي ځان سره بیا ساتي دا نه چې بیا لکه رخصت کی وبولتهن حق بردهن دې کې مصلحت ته چې یاره دا ولې دا عدت ته نوې دا ځکه چې خاوندان د دې خزو دا ډېر حقدار دي په واپسې د دی باندې فی ذالک په دغه عدت کې کو بیا ورته زړه وشي او بیا ورته رجوع کوي نو په خپل خبره وستومان شي کنه نو چې شریعت ولا مکنه ور کړی نو بیا کو دې په یو ځای طلاق ورکی نو کو ارسو رستومان کیږي نو څه چل وکي اسلام سړی ته داسې طریقه خي کنه داسې طریقه چې ستاد زړه خفګانونه بالکل ختمه لګا ته چې ګوره طلاق ورکې نو ته به سوچ کوې بیا چې یاره څنګه چلو کما څنګه چلو نه کما نو په دې سوره ورځې چې دي 3 میاشتې دي 3 نیم میاشتې دي دا حیث چې سوره یې که نه 3 پیره حیض راتلل دې کې به ستا ذهن برابر شوي پوره سوچ پرې کړي نو کو آخرې حیض یي نو بس صحیح رجوع به ورته وکړي چې سوچ دې برابر شوي او که بیا دې ذهن خبره نه اخلي نو بیا صحیح ده نو چې ته په یو ځای طلاق ورکې او طلاق بیا وروسته ستومانه بیا وایي مولوي صاحب ما زه په غوسه کې وم وایي نو خلق خان دي نه چې طلاق را باندې په خندا کې په خوشحالو کې خلق طلاقونه نه ورکوي طلاق ورکوي خلق چې کم دی نه په څه کې په غوسه کې ورکوي بیا لاړ شي که نه نو بیا کله ګرځي پېښور کې مولوي صاحب پسې مولوي صاحب ماله لیکلو کا ښځه مې طلاقه کړې دا به څه چل کېږي نو بیا مولوي صاحب ولال ته چل ولو کې زه وي حلاله مې کړه دله وي وبولتهن حق بردهن خاوندان د دې خزو حقدار دي په واپسې د دی باندې په دې عدت کې ان ارادو اصلاحا کې اراده د اصلاحي یعنی کزړې برابر شوي او اوس بیا یو بل ته رجوع کوي نو بس صحیح لکنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او دې کې ګوره اشاره د دې خبره ته چې رجوع دی وکړه
طلاق ورکړی شی نو اوس رجوع یې وکړله که نه نو چې رجوع یې وکړله نو قرآن وایي خاوند ته هم وایي زړه کې ورسره اوس ته خفګان مه ساته دا د هغه ښځه چې کومه د مخکې ورري طلاق نه هغه حق در باندې چې کم د مخکې و او ښځې ته هم وایي ته هم په زړه کې دوره بد مه ګڼه دا د هغه خاوند چې کم د طلاق نه مخکې د خاوند دی د یو بل له حقوقو خیال ساتی ګورئ ولهن مثل الذي علیهن دا دې لپاره وایي ولهن او د دې زنانو د پاره د دې زنانو حقوق دي معنی ته ګورئ ښه ولهن او د دې زنانو حقوق دي مثل الذي په مثل د هغې علیهن چې په دې زنانو باندې کم حقوق دي په زنانه باندې چې د خاوند حقوق دي نو داسې د دې زنانه حقوق هم په خپل خاوند باندې دي بالمعروف په د شریعت مطابق نه زمونږ نارینه چې کم دی د پښتنو دا زما د توبینو دی خو چې کم دی نو دی صرف او صرف د خپل ځان دپاره حق ګڼي او د زنانو دپاره اډو سشتې نه لکه په اسلام کې زنانه زمونږ د پښتنو هغه بې جبي بس د هغې جبې تړلی شوي دي هغه که څه وایي نو رور هم داغي هغه که څه وایي نو پلار هم داغي هغه که څه وایي خاون هم داغي هغه که څه وایي نو سخر هم داغي نو زنانه غریبانان مظلومان دي زمونږ د معاشره هم د جاهلیت هغې حتی سنه څه په بعضو امورو کې رسېدلې راخه هغې نه کمه نه ده لکه مقابله ورسره کوي د بعضو کارونو ته چې پکې وګورې نو لکه دا ایجوکیټډ دور دی که نه نو دې کې لږ د هغې نه مخ په وړاندې باندې تللی ده خلک چې وي سپومۍ ته مونږ ختلي یو که نه نو دا په دې کارونو کې یادوي په دې کارونو کې د ظلمونو کې بې حیایو کې په دې غلطو کارونو کې خلک سپومۍ ته ختلی دی او نور که چېرته مثلا خبره د دغه شي د شریعت خبره شي نو د شریعت په لحاظ سره مونږ ډېر لري یو ښه ډېر لري یو ډېر بیکورډ خلک یو ښه مفتي صاحب به ویل که نه وایي د شریعت په لحاظ سره مونږ د غرونو نه شاته پراته یو لکه نو دا د پښتنو دا عادتي چې هغې زنانو له بلکل څه حقوق نه ورکوي که وګورې ورله نو ګوره رور سوره ظالمي ورسره رور دا رور پې ظاهري ته ور ډېر ځان خفه کوي را خفه کوي چې دا چل یا چل خو دا رور ورسره سوره ظالم دی دا رور معنوي حقوقو کې ورسره ظلم دی په احساسي حقوقو کې ورسره ظلم دی په هر لحاظ سره چې وګورې که نه نو د رور د خور سره ظلم دی د ترور سره ظلم دی د پلار د خپلې لور سره ظلم دی د پلار د خاوند چې کم دی نو د چا سره د ښځې سره ظلم دی راډه زنانو سره دنیا شي ظلمونه کېږي په دې طریقه ولهن د دې زنانو دپاره حقوق دي مثل الذي په مثل د هغې علیهن چې په دې زنانو باندې کم حقوق دي بالمعروف د شریعت مطابق او حقوق په د شریعت مطابق ښه زنانو د پاره دي په مثل هغې چې په دې نارینو باندې دي د شریعت مطابق وللرجال علیهن درجه او د نارینو د پاره علیهن په دې زنانو باندې درجه ده وهم پیدا شو چې یاره د زنانو په دې خاوندانو باندې حقوق دي او د خاوندانو په خپلو زنانو باندې حقوق دي نو وهم دا پیدا شو چې دا حقوق په یو شانی نو یو شان به چرته دواړو حقوق دې کې به تساوي په یو بل باندې نو شریعت وایي نه وللرجال علیهن درجه قرآن وایي نارینه له په دې زنانو باندې درجه حاصل ده فوقیت حاصل دی هغه فوقیت سره په ډېرو وجوهاتو سره دی هغه دا زنانه چې کم دی نه هغه موتوی سړی به واچي زنانه چې کم ده دا به محکومي دا حاکمه نشي کېدلی سړی به حاکمي زنانه چې کم ده دا به د کور مشر نشي کېدلی ښه د کور مشر چې یا به سړی ښه د کور اختیارات به هم سړي ته ورسپارې د کور اختیارات چې کله زنانو ته ورسپارل شو کور کې هم جنګ جګړې بیا د زنانه نه دوه څیزونه د زنانه حکومت چې په خپل اولاد باندې راشي که نه نو دی نه خپل اولاد هم روغ نه پاتې کېږي ښه په هغې کې هم بیا دا ګډه وډی داننګ ګوره زنانه چې کم دی نو بیماری ورته راځي په دې کې کمی دي دا زنانو نه اولاد پیدا کیږي داننګ د زنانو گواهی چې کم دی نو قبول نه ده دوه به د نارینه یو نارینه مقابله کې د یوې زنانه گواهی نه قبلیږي داسې ډیر شي احکامات یو داده چې کوم جمهوری کوپری قانوني نو په کوپری قانون کې دا وسو چې په کوپری قانون کې ښځه او سړی برابر دي ښځه که ووټ ورکړي او که سړی ووټ ورکړي نو دا دواړه یو برابر دي کوپری قانون کې دا وسو که ښځه مدرېږي الیکشن ته او سړی مدرېږي ښځه هم د چې کوم دی نو د ملک حاکمه کېدی شي حالان کې د ملک حاکمه چې کوم دی نو ښځه نشي کېدی خو کوپری قانون کې کېدلی شي
نو هغه جدا خبرې دي خو لکه اسلام کې دا ده چې اسلام کې نشته لکه دا اسلام یو سړی که د اسلام نوم زوتی چې یاره اسلام او اسلام او اسلام نو اسلام نه به دا خبرې اول کټکۍ نو هغې به اسلامي هغه وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم الله رب العزت زورور دی او حکمت والا دی. دا نور به تفریح نه بیا بعد وایو ان شاء الله.